بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد ما د کیم ورلد سره یو ځل بیا د وخت موږ سره چې کوم دی زمونږ خپل د دفتر د نیوز کیمرامین دوست محمد صاحب او دا زمونږ ویډیو ایډیټر انلی وسمان صاحب پروګرام زمونږ د نن سبا یو فراډ روان دی آنلاین فراډ څوک د فیسبوک په ذریعہ باندې څوک د مختلفو کمپنو رجسټریشنو کې دغه په ذریعہ باندې څوک غیر رجسټرډ کمپنو نمونه استعمالي د نت په ذریعہ باندې د یوټیوب په ذریعہ باندې مختلف چې کومې دغه سایټس دي په غي جوړ کې کاروبارونه پې کوي د خلکو نه ډېرې زیاتې پیسې وخلې لول به خبره کوو د دوست محمد صاحب سره د دوی سره په خپل هم یو فراډ شوی دی او د خپل یو ډیر درد لرونکي انسان دی ځکه چې په هر چا سره همدردي لري او د دوی هم د خواهش دی په خبرو کې کله کله ډیسکس کوو دوست محمد چې پیاره خلکو ته پیغام ورکو نه د پیغام یوټیوب چینل په ذریعہ پیغام ورکو دا راته وایي سر چې دا تاسو سره د فراډ په څه طریقه باندې وشو دغه اوریدونکو تاسو کله خبر کړل او دوی له پیغام سره ورکوي نو مهرباني وي بسم الله الرحمن الرحیم د سیده چې زما کزن دی هغه په یو کې پاتې کیږي سټوډنټس بیس ویزا باندې تللی دی نو د هغې والد صاحب چې کوم دی په حق رسېدلی دی هغه دی ورکوټ هم نو د هغې چا تصویران چې کوم دی کاپي کړي وو د هغې آی ډي چا جوړه کړې وه فیسبوک باندې او په دغه فیسبوک باندې بیا هغه چې کوم دی ما ته ریکویسټ راولېږلو هغه ریکویسټ چې کوم دی ما اکسپټ کړو نو هغې نه پس هغه میسنجر باندې راغلو ما سره سلام دعا وکړه نو چې سلام دعا وشوه نو ما ویل کېدی شي د دې زړه آی ډي چې کوم دی ختمه شوي وي بیا هغوی ما ته وویل چې ما ته وټس اپ نمبر راولېږه نو زه یو قسم ته حیران هم شوم ولې چې زما د تره زوی دی او هغه سره زما وټس اپ نمبر څنګه نشته ولې چې الریډي هغوی سره و خیر زموږ یو فیملی ګروپ هم و په هغې کې د هغوی پاکستاني نمبر هم و او په هغې کې چې کوم دی ما کوشش ونه کړم ما پې ټرای ونه کړم ما ویل ځه کېدی شي دا د دې بس نوې آی ډي وي بیا هغه آی ډي میسنجر په تھرو باندې هغې ما نه نمبر واخیستو وټس اپ بیا په وټس اپ باندې راغلو چې په وټس اپ باندې راغلو نو بیا چې کوم دی ما ته وایي چې یو ډېر ضروري کار مې دی او پوره فیملی کې مې په تا باندې اعتبار دی او زه تا سره چې کوم دی داسې یو مسله ډسکس کول غواړم او زه د راتلونکي 3 ورځو نه ډېر په مشکلاتو کې یم خیر ما هغې ته چې کوم دی وویل وایه څه مشکلات دي درته څه تکلیف دی درته نو هغوی وویل چې داسې کار دی چې زما څه پیسې په کار دي او په هغې کې زما چې کوم دی امیګریشن لیټ شوی دی او زه په هغې کې جرمانه شوی یم او دلته زما یو ایجنټ دی زه به د هغې نمبر درکړم او د هغې دلته کې وکیل دی نو چې ته هلته هغې ته پیسې ورکړې نو هغه به خپل وکیل ته ووایي چې د دې کس چې کوم دا کیس دی تا سالف کړه دې ما ته فیس راکړو نو ما ورته ویل مې ته خپل رور ته ووایه مشر رور ته ووایه مور ته ووایه چې ته ما ته وایې نو هغه ما ته وایي چې نه ما ته په کور کې مسله جوړېږي او ته داسې وکړه چې بس ته ما سره دا هیلپ وکړه او د دې بدله کې چې کله هم زما دا مسله حل شي نو زه به تاسو ته پیسې درولېږم او څه ایشو نشته دی دلته مزدوري هم ښه ده او پیسې هم ښه دي زه به درته درولېږم خو چې فلحال زه د خپل مسلې نه کرایسس نه وځم خیر زه د هغه په خبرو کې راغلم خو بیا هم ما په هغه باندې ټرسټ نه کړو د مور او د رور نه بعد ما هغې ته وویل چې ته ما ته یو وایس نوټ وکړه یا ما ته یو کال وکړه نو مایل کېدي چې د دې وایس او وایس نوټ په ذریعه باندې یا کال په ذریعه باندې زه دا چې کوم دی ټریس کړم چې دا واقعي زما کزن دی که نه خو خیر هغه ډېر چې کوم دی لکه پروفیشنلي کسان په هغې کې چې کوم دی هغه ما ته وویل چې یاره تاسو په ما باندې یقین نه کوئ ما پوره خاندان کې صرف په تا باندې یقین وکړو نو الټه زه هغه ایموشنلي بلیک میل کولم خیر زه د هغه په خبرو کې راغلم ما ورته ویل چې اوس ستا کیس په څومره پیسو باندې چې کوم دی مطلب ختمیږي نو هغې راته وویل چې یاره ته چې کوم دی دغه سره خبره وکړه ایجنټ سره دا نمبر یې دی نو ما بیا د هغه ایجنټ په نمبر باندې کال وکړو هغې ته مې ویل چې یاره داسې عثمان ما ته یو کې نه چې کوم دی ریکویسټ کړی ستاسو نمبر را کړی وي او جی بالکل دا خو ایشو چې کوم دی جوړه شوې ده او کېدي شي هغه ډیپورټ هم کړي نو ما ورته ویل یاره دا به تاسو کله پورې ویټ کوئ هغه وایي چې زه پیسې درلېږم خو هغې کې به ټایم لګي وي نه چې د هغه پیسو ته خو مونږ انتظار نشو کولی که تاسو پیسې ورکوئ نو هغه ستاسو خپل د تره زوی سره ښېګړه ده خیر بیا هم چې کوم دی زه ما ورته چې زه به سبا پورې کوم وي نو ایشو بس دا یو ورځ پکې تېره شو دا بل هم دې پکې تېره شي بیا چې کوم دی همدغه ستمبر و 26 ستمبر و نن دا 27 دی کال یې پوره شو په دې دوران کې ما هغې ته چې کوم دی پیسو ډیمانډ هغې نه پوښتنه وکړه نو هغې راته وویل چې یاره څه تقریبا 6,80,000 روپۍ چې کوم دی دا تاسو سینډ کړئ نو بیا مې چې کوم دی 6 लाख اماؤنټ مې چوکه مې خو ډېر زیات دی وي ښه زه تاسو د بینک په ذریعه پهله یو 4 लाख راولېږئ بیا نورې زه تاسو ته وایم
زه چې کله بینک ته لاړم او بینک کې ما سره پیسې کمې شوې د 4 لک په ځای ما هغې ته 3 لک روپۍ آنلاین ولیږلې. هغوی ما ته یو چیک راولېږلو. ما زه دا خو آنلاین شی دی، دا خو ټریس کېږي. دا د کوم بینک په ذریعه سره؟ دا الایډ بینک په ذریعه و، کورنګي کراچي و، او د چیک چې کوم د چا په نامه و هغه جواد الحسن و. خیر هغه ما آنلاین ولیږلو. نو هغه ما ورته باقاعده میسج کال وکړو چې یاره ما سره خو 4 لک نشته، دا 3 لک اوس ایټ ا ټایم ما سره دي، نو دا 3 لک به زه تاسو ته آنلاین در ولېږم. نو هغه وی نو ایشو بس تاسو دا راولېږئ، اردو کې لګیا و. خیر هغه چې ما ولېږلې تقریبا څه داسې بینکینګ ټایم آف شو، ماښام شو. ماښام نه بعد چې کوم دی هغه بیا ما ته کزن چې کوم زما جوړ شوی و د هغه ما ته وایي چې یاره زما خو مسله هماغه رنګېده. نو ته لږ کاینډلي زما ایجنټ نه پوښتنه وکړه چې هغه زما ایجنټ څه وایي. نو بیا ما هغې ته چې وویل نو هغه ما ته وایي چې یاره زما طرف نه خو د هغه ایشو ختمه شوې ده، خو هغه چې کوم دی 2-3 ورځې لیټ امیګریشن ته تللی دی، نو د امیګریشن جرمانه په هغې باندې وسته. دوست محمد صاحب دا راته ووایه دا به تا سره چې کوم کزن خبرې کولې نو تا یې اواز نه پېژندلو که ځکه چې عمومي طور خو موږ په ټلیفون د یو بل سره خبرې کوو اواز خامخا پېژندلی کېږي. نو که دوی به په وایس باندې تاسو سره خبرې کولې یا به په ټایپ میسج باندې کولې، دغه څه طریقه کار و؟ دی به چې کوم دی ما سره ټیکس میسج کولو. ما پهله هم ذکر وکړو چې ما دی باندې خپل کوشش کړی چې دی ما ته یو وایس نوټ وکړي چې دا زه ټریس کړم چې دا واقعي زما کزن دی که نه دی. خو هغه ما ته وویل چې یاره ستا په ما باندې اعتبار نشته او دلته کې زه سیکورټي کې چې کوم دی ما په سر باندې سیکورټي ولاړه ده، زه جسټ ټیکس کولی شم، زه نه کال کولی شم او نه وایس نوټ کولی شم. نو په هغې ذریعه باندې هغه ما نه ځان بچ کو. نو هغه نه ما ته وایس نوټ وکړو، نه ما ته کال وکړو، او زه یې الټه منې کولم چې ما ته کال ونه کړي، زه چې کوم دی ډېر سینسټیو ځای کې یم. بیا به ما ټرسټ وکړو، هغه جواد الحسن په نامه باندې ما 3 لک روپۍ سینډ کړي. ماښام نه بعد دی بیا وویل چې د هغه د امیګریشن لیټ شوی دی، هغې باندې هغه ایکسټرا جرمانه شوی دی. ما ورته نوره څومره جرمانه ده؟ خیر هغه 3 لک آنلاین لاړې. دی بیا ویل چې دغه تقریبا امیګریشن چې دا لیټ شوی دی 2-3 ورځې، نو د دې 6,80,000 روپۍ راځي. نو ما ورته ویل اوس خو بینک بند دی، دا چې کوم دی زه اوس خو نشم لیږلی، سبا بینک کله دغه شي بیا به درته زه وایي نه تاسو داسې وکړئ، دا اوس ایمرجنسي ده او تاسو لاړ شئ. او هغه هم چې کوم دی وکیل هم هلته کې دی، او تاسو خو چې کوم دی دلته کې چې کوم دی ماښام دی، خو UK کې خو چې کوم دی هلته کې خو لا غرمه ده. نو مطلب هلته کې د هغه کار کېږي، دلته کې تاسو خپل سټرګل وکړئ، کوشش وکړئ چې په څه طریقه باندې دا پیسې تاسو ما ته راولېږئ چې زه یې خو فارورډ کړم. خیر د هغې هغه خپل چال کې کامیابېدو هم داسې. نو ما چې کوم دی کمې پیسې ما سره پاتې وي هغه هم ما اوچتې کړي. نو ما سره ټوټل 10 لک روپۍ وي، په 10 لک کې ما 3 لک پهله ولېږلي، بیا ما هغه 7 لک هم کور نه اوچتې کړي. مې ځکه چېرته ټیکس وغیره پرې راغی، نو ما ته فرسټ ټایم پته ولګېده چې په ایزي پیسه باندې د 50 نه زیات نه کېږي، 50,000 روپو نه. بیا هغه ما ته چې کوم دی وویل چې تاسو ایزي پیسه شاپ ته لاړ شئ، زه بیا تاسو ته وایم. بیا هم مکه شان دی ما وکړه، پیمنټ ما کور نه اوچت کړو، زه ایزي پیسه شاپ ته لاړم. یو دکان نه مې چې کوم دی 3 لک ولېږلي، بل دکان نه مې 3,80,000 ولېږلي. خو په دغه ترتیب سره مې ولګولې چې 50,000 روپۍ ما په یو نمبر باندې لیکلي، او هغه طرف نه هغه ما سره نمبرې شیر کولې چې کله به د زنانه په نمبر باندې و، کله به د زنانه په نام و، کله به چېرته د هلک په نام و. نو مې داسې ګډې وډې نمبرې دي. نو بیا هم ما ته هغه دکاندار وویل سیکنډ والا چې کوم دی، وایي ګوره 3 لک روپۍ خو د یو دکان نه سینډ کړې، اوس دا 3,80,000 ته زموږ دکان نه سینډ کړې، ته بیا هم د کس نه تپوس وکړه. ما ورته ویل یار هغه نه به زه څه تپوس وکړم، هغه سره خو تقریبا 24 ګنټو نه زه چیټ کوم لګیا یم، نه هغه ما سره څه خبرې کوي او نه ما ته څه فون کوي. ما ته وروره دا کس ټیک نه دی، ته بیا هم په دې باندې کوشش وکړه. خیر ما ویل چې اوس 6 لک روپۍ تلي دي، دا 3 باندې ورسره ته اوس بحث کوې، نو ابوی چې دا دومره درې ولګلې، دا دومره ولې نه رالېږي. مې بیا به هم هغه ایموشنلی بلیک میلینګ بشي. هغې نه پس ما بیا هم هغه 3,80,000 چې کوم دی د بل دکان نه ولېږلې. نو ټوټل 9,80,000 روپۍ ما داسې چې کوم دی په هغه کزن په نامه باندې جسټ ټرسټ وکړو، او ما هلته کې ولېږلې. ما هغوی ډایرکټ چې کوم دی مور او مشر ورور ته چې وویل، هغه ورور چې کوم دی هو دا تاسو وکړو، هغه خو چې کوم دی زمونږ هم ورسره یو هفتې نه رابطه نه کېده، ولې چې دا خامخا د شپې ورځې فرق هم راځي، او هغه بیزي مو، او هغه خو په فیسبوک باندې هم ورکړي چې زما په نامې باندې چې کوم دی جعلي اکاونټ جوړېږي، او که تاسو نه چېرته پیسې وغواړي نو تاسو بې اعتبار ونه کوئ. ما ورته ویل ما خو نه دی کتلی هغه چې کوم فیسبوک باندې و، خو هغه له کم از کم دومره پکار و چې زمونږ کوم فیملی ګروپ و، نو هغه فیملی ګروپ کې د هغه وټساپ نمبر هم و. نو هغه له پکار و چې پهله هغه فیملی انفارم کړی وی، ولې چې مونږ خو د هغه چې کوم دی نزدیک ترین هغه کزن دی چې مونږ په هغه باندې ټرسټ هم کولی شو، بلایند ټرسټ پې کولی شو، او مونږ پې هم کو.
نو مې پهله پکارو چې هغه په فیملی خاندان کې چې کوم دی دا میسج اچولی چې هر څوک ته زما په نامه پیسې وغواړي چې چاته ور نه کوي، ولې چې داسې جعلي اکاونټ زما په نامه جوړ شوي دي. نو هغه جست په فیسبوک باندې ورکړی، نو هغه وایي چې زما نور ملګري به هم ترې خبر شي، زما خاندان هم ترې خبر شي. نو جمیل صاحب نن سبا خو دومره اپلیکیشنز جوړ شوي دي چې انسان چې کوم دی یو ګوري بل نه ګوري، بل ګوري بل نه ګوري، نو په هفتو باندې چېرته اپلیکیشن نه کولاوي. هغې نه بعد چې کوم دی رور چې راته درسي ویل، نو ما ورته ویل اوس څه کوو؟ نو ما ورته ویل راځه چې اوس سایبر کرایم ته لاړ شو، هلته کې کیس سبمیټ کړو. سایبر کرایم ته چې لاړو هلته کې هغې وایي چې ستاسو دا څومره چیټ شوی دی. دا سایبر کرایم په کوم دغه کې افیس کې دا چې کوم دی پېښور کې چې کوم دی عبدالله روډ باندې دی، دلته کې مونږ ورغلو. هلته کې چې کوم دی مونږ دا ټول څومره رسیدونه ما سره په موبایل کې وو د ایزي پیسه والا، د هغې ما نه فوټو سټیټ یې وغوښتې. ما ته وویل چې بار یو دوکاندار دی، هغې سره چې کوم دی باقاعده سټامپ دی، حلفیه بیانیه ده، او هغې سره به دا ټول چیټ په تاسو فوټو سټیټ یې ولګوئ، او دا څومره چې رسیدونه یې د ایزي پیسه والا د دې به هم ورسره چې کوم دی فوټو سټیټ ولګوئ، او تاسو دلته بیا راشئ کیس سبمیټ کړئ. نو یو کال وشو سایبر کرایم سره کیس سبمیټ دی، او یو کال په ذریعه باندې د یو کال په دغه باندې چې کوم دی اوسه پورې هغې وایي چې یاره نه دی شوی، نه دی شوی، نه دی شوی، نه دی، ایون تر دې پورې چې یو ټایم کې پکې څه چې کوم دی برداشت مې ختم شو. نو ما ورته تاسو دلته کې چې کوم دی یو خو د رینټ په بلډینګ کې ناست یې، تاسو چې کوم دی خپل رینټ چې کوم دی هم داسې حال دی. بیا مې ورته ویل چې یاره تاسو چېرته دی جواد الحسن په نامه باندې چې کوم دا چک دی په دې باندې تاسو چېرته میل کړی دی یا چېرته د هغسې ډي پي او ته تاسو ویلي دي، و یاره دا به مونږ کوو. نو د دې کمزوریانو خو مین دا دی چې دې ته به ته مشوره ورکوې نو الټه به دې عمل کوي. نو تا سره خو کیس خو اسم شوی دی، هغه اردو کې مدل دی کچ رب نه ماره کچ عبدالرب نه ماره، نو دا هغه عبدالرب دی که نه چې سایبر کرایم والا تا ته الټه وایي چې وبشي او وبشي که نه. نو چې ته ورته یې زما د کیس خو یو کال وشو، نو دې د تین دا کس ناست دی د دې 2 کال وشو. نو داسې خبره به درته ونه کړي چې ستا چېرته زړه مطمئن شي. مطلب دوست محمد صاحب دغه دی که د دې ملک یو خو الریډي چې کوم د فراډ ګینګ دی هغه خو خلک لوټ کوي زمونږ، یا ناپوه خلک یا اعتبار وکړي یا په رشتهدارۍ کې یا چې کوم هغه جذباتو کې تا راولي. خو لکه د ادارو هم تاسو څه وایئ چې کومې متعلقه ادارې دي هغې هم څه خوند مزه نشته دی او په هغوی هم ډېر اعتبار نه دی په کار. نو دې دوران کې تاسو څه پیغام څه ورکوئ هغه خلکو ته چې کوم فیسبوک استعمالي، واتساپ استعمالي یا داسې آیډیز استعمالي چې هغه خپله د دغه ښکار شي، او یا مطلب دی چې پیغام څه ورکوئ؟ پهله خو د ادارو متعلق زه خبر وکړم چې ادارې چې کوم دی هغه له پکار دی چې یو غمزپلې تاله راځي، نو پکار دی چې تاسو د هغې ډاډګیرنه وکړئ، هغې ته ډاډ ورکړئ چې یاره ستاسو د مسله به حل شي، بجای د دې چې تاسو هغې ته دا وایئ چې یاره زموږ خو نیټ هم نشته، موږ خو د خپل موبایل نه نیټ کنیکټ کړی دی او خپلې پرنټ آوټ یو موږ له هیډ افیس ټونرې را کړي دي، موږ د هغې ریفلینګ دپاره موږ سره پیسې نشته. نو مطلب دا دی چې یو فریادي هلته ځي، نو الټه ادارې والا هلته کې چې کوم دی فریاد شروع کړي، نه هغه فریادي به څوک فریاد واوري، د هغه به هغه غم کې څوک چې کوم دی هغې شریک شي، هغې له به غم څه چې کوم دی په خوشحالۍ کې بدل کړي. ینګ جنریشن ته به دا میسج ورکوم چې یاره کلم چې کوم دی کلم داسې څوک تا ته وایي چې زه ستا کزن یم یا چې کوم دی داسې زه کمنی والا یم یا نور څه یم، نو بجای د دې چې په چیټ باندې تاسو په هغې باندې ټرسټ کوئ یا په کال باندې کوئ، نو د هغې مشران پیل هغې چې کوم دی هغې نه معلومه کوي چې واقعي دا کس په دې مسله کې ګیر دی یا نه دی ګیر. بالکل جی عثمان هم موږ سره دلته ناست دی، د هم آنلاین روزګار شروع کړی او په هغې کې د لږ انویسټمنټ کړی او د دوست محمد صاحب حکم تاسو صورتحال بالکل لفظ به لفظ یې درته وویلې. عثمان صاحب دا راته ووایه چې د آنلاین کومه کمپني وه نو تاسو انویسټمنټ څنګه وکړو، تاسو له بیا په دوکه کې څنګه ووالی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا آنلاین فراډ خو نن سبا څنګه دوستي به ووایي چې ډېر عام شوی دی، د دې خو ډېر زیات نقصان چې ما هغې نه لږ کم شوی دی. چې کوم V5 فورکس په نوم یو ایپ و هغه لانچ شو، نو ما ته ملګري ویلي وي چې راځه انویسټمنټ وکړو پکې، نو ما ورته څومره انویسټمنټ و، هغه وایي یو 1 लाख روپۍ یا 2 लाख روپۍ چې در سره نو هغې باندې پر ډے به تاله تقریبا 30,000 40,000 روپۍ منافع درکوي. زه حیران شوم چې یو لږ پسې چې کوم ته روزګار کې هغې پسې خو ته 1,000 روپۍ نه ګټلی شي، لږ پسې د خولۍ به دغه کې هغې نه پس به تاسو له 1,000 روپۍ چېرته میلاویږي. زه حیران شوم، ما زه لالچ وولو، هغېسته مې 1,00,000 روپۍ راواغستې ایپ کې مې واچولې. اوس په پیل ورځ حیران شوم چې $30 شو او د ورځې به 2 سیګنلې موږ ته میلاوېدې ټریډینګ ټایپ و، نو هغه به ما کوله، نو زه خوشحاله شوم، ما زه ډیلی ما ته $70-80 میلاویږي، نو دا غټه فایده ده. 2 لکه مې د رول نه راواغستې، هغه مې پکې واچولې، 3 लाख شوې، 3 लाख باندې روانو هغې نه ما 10 लाख روپۍ جوړې کړې.
بیا 10 लाख شو نو مور نه مې پکې 2 लाख راوړل ټوټل ما 5 लाख انویسټ کړي د هغې نه ما 30-40 लाख روپۍ جوړ کړي نو دې کې مور راته ویل چې زه چې ځو اختر را لنډ وغټه وایي زه چې ځو چېرته پنجاب سایډ له ساروې ماربي وګورو هلته لږ ارزانې ما صحیح ده بس زه ورو مور شو لاړو ګاډي کې ښه ښایسته هلته هم ساروي دوه ښخ که اوس ایپ دغه شو نو مور ته مې صحیح حسابي پیسې وي پیسې به دغه کړو ما صحیح ده بس چې څنګه ایپ ته کېناستو ویډرا مو لګوله ویډرا کېده نه اوس ایپ ته ناست یو لګو کار کوي نه ایپ لګیا دی رو ډاون کېږي ما ملګري ته کال وکړو ملګري راته وایي خیر ده وبه شو دې کې ټایم لګي دې کې ورځ تېره شو هلته په سارو والا رنګونه کړو چې ساروي ستاسو تیار ولاړ دی او وړئ او که نه وړئ نو هلته مونږ سوچ کې شو اوس مور ته مې پیسې هم نشته صبر وکړه چې پیسې روزي نو تا د مونږه دغه کو دا ساروي به راوړو قاسم په دې پښتنو باندې به دا د قربانۍ او دا د چې کوم دغه دی دې نه وخت چې دا زر راولو همداسې ده نو د دې د وجه خو مونږ بس دغه شو په وخت لاړو مونږ زه ساروي هغه مونږ سلیکټ کړو الریډي هغه کس سره هم دغه کړو تړلي اوس مونږ حیران اوسه شو پنج کړو هلته پیسې نه وي هلته پیسې نه راتلې او مور هلته رنګونه راتله بس مور ته مجبوره وشو بس اخر کې مور ته بس کینسل یې کړه ورته خفه نه شي یاره بس دا دی هغه دی بس هغه مونږ هلته کینسل کړه ساروي بس هلته ملګري سره راغلم کېناستم چې په خبرېدو په سبا ایپ تښتېدلو ایپ تښتېدلی او ایپ غیب و دغه آنلاین فراډز دي ملګرو دا پیغام په خپله هم وورئ لفظ به لفظ یې وورئ ما سره ذاتي طور په تیره میاشت کې تقریبا چې شپږ څه پکې زموږ د کلیوالو جعلي آیډیانې وي خو د دوست محمد صاحب سره چې کوم دغه شوی او د فراډ شوی او کومه دوکه شوی او د کزن په نوم یقین وکړه تاسو سره هم شوي دغه آیډیز اکثر موږ ګورو د فیسبوک یو کس شیر کې بل کس شیر کې چې زما په نوم باندې آیډي جوړه ده نو مهرباني وکړئ لږ شانته پښتنو سوال درته کومه چې په وړوند اعتماد په چا مه کوئ ټیک د آنلاین څه کوئ روزګار کوئ یا څه کوئ خو د آنلاین د دې روزګارونو په ځای باندې تاسو کوشش کوئ چې هغه ځینو کې انویسټمنټ کوئ خپله یا خپل زوی ورته کېنوئ یا ورته خپله کېنوئ عام روزګارونه کوئ دوست محمد صاحب تاسو بل هم څه پیغام ما چې کوم دی دا ویلو چې دې نه مخکې چې کوم دی لکه دلته کې زموږ کولیګ سره چې کوم دی یو 2-3 آنلاین قسم کې چې کوم دی شیزونه راغلي چې هغه کې بی فار یو پرپال او بی لو او دغه رنګ چې کوم دی کسانو ته به ویل چې تاسو راځئ 1 लाख پسې په 25,000 درکو 15,000 به درکو ایون زموږ ایډیټر او عادل هغه پکې چې کوم دی نقصان وکړو اورنګزیب هغه پکې نقصان وکړو ریاض هغه پکې نقصان وکړو شاهجهان هغه پکې چې کوم دی 2 लाख روپۍ بیللي دي همدغه شان دي زموږ یو کیمرامین محمد عباس هغه په بیلاف کې چې کوم دی 50,000 روپۍ بیللي دي نو دغه اپونو باندې او په دغه ډبل شا گیم کې چې کوم دی راتلل نه دي پکار او شارټ کټ چې کوم دی مې استعمالوي بالکل دغه پیغام دوی هم ورکړه چې دغه د ډبل شا والا طرز قصه څوک د نه پیسې لي لکه روزګار دپاره شراکت دپاره نو لولې کور معلوموئ ځای معلوموئ پوره دغه کوئ تحقیقات کوئ د آنلاین که فیسبوک ته که واتساپ ته که یوټیوب دی د دې نه صرف او صرف زده کړه کوئ او نور په دې باندې اعتبار مه کوئ د روزګار په حواله ځکه چې زموږ د پښتنو نه ډېرو خلکو پیسې ووالي ډېره مننه مو کوم او د کیم ورلډ سره اوسئ